نجاست دا خو موږ مخکې وویل که نه چې څلور مذاهب هم په دې کې بیان د حسن بصري صاحب مذهب بیان شو، داود ظاهري مذهب بیان شو. هغې څه ویلي دي نسبت عایشې هغې ته یې کړی ما وایه نسبت خطا چې په اوبو کې نجاست پرېوځي لږې وي که ډېرې دی وایي تر هغې نه پلیتېږي چې تر څو پورې طبیعیت د اوبو بدل شوی طبیعیت د اوبو الرقة والسیلان. ورپسې مذهب د چا و صاحب احمد بن حنبل او د امام مالک صاحب مذهب هغې دا ویلي یو قول کې احمد صاحب ورسره چې تر هغې پورې اوبه نه پلیتېږي چې نجاست پکې پرېوځي چې تر څو پورې په صفات ثلاثو کې احد الاوصاف کې تغییر نه راغلی. بیا د امام شافعي صاحب او د احمد بن حنبل او فی قول امام مالک دی نه مسترب روایت نقل دي اقوال دی دا ویل که په لږو اوبو کې نجاست پرېوځي علی الفور پلیتې دي او په ډېرو کې تر هغې نه پلیتېږي تر څو چې تغییر او همدغه مذهب زمونږ دی. یا پرون موږ څه وویلې دا خبره مو کړه چې زمونږ او د شوافیو او حنابلو په منځ کې فرق په دې کې ده چې هغې مقدار د قلت او کثرت تحقیقي وایي چې پنځه قلتین دا روایت درته وایم پنځم راغلي دي مسترب د جوابات بیا موږ خپل کوو او موږ وایي چې دا تخمیني ده. په تخمین کې د امام ابو حنیفه صاحب رایه د مبتلا به د اعتبار که مبتلا به چې د چا اوبو ته ضرورت دراغی او استالابې وړوکې غونډېولي ده یو طرف ته ګن نجاست پروت ده بل طرف ته پاکې اوبه دي که دغه مبتلا به دې ته کثیرې وویلې چې دا ډېرې دي په استعمال یې روا ده او که لږې نو ما ویلې چې دا خو ګوره مبتلا به کله نر وي کله ښځه وي کله عالم وي کله قومي وي. او بل امام ابو یوسف صاحب چې یو داسې تالاب وي چې یو سر کې نجاست وي بل سر کې نه وي او یو کس کښېني د اوبو ته حرکت ورکړي یا دس سره یا لاس یا خپې سره که هغه بل ساید اوبه وخوځېدې نو دا قلیل دي که ونه خوځېدې کسې نو که ونه خوځېدې دا ډېرې اوبه دي که په یو سر کې مردار خرم پروت دي بل طرف نه اودس کوه. او درېیم مذهب د امام محمد صاحب چې نه ابو سلیمان جوزجاني رحمت الله علیه ورکړي صاحب دا اختلاف چې په قلت و کثرت کې ده دا ماء قلیل و ماء کثیر دا اندازه به موږ څنګه لګو وایي کم تالاب چې زما د دې مسجد عمره او هغه کې اوبه وي نو که یو سر کې نجاست وي بل طرف ته اودس روا ده دا په حکم د ماء جاري کې راځي او جاري اوبو کې ګوره مردار سپی راغی مردار خر راغی د انسان تقاضا راغله خو لاړه کوي هغه اوبو باندې باقي نورو باندې اودس کېږي چې ورپسې راځي که نه کېږي که نه. او که چېرته داسې و چې زما د جومات نه وړوکی و بیا نو هغه چې بیا وایي کله درس ختم شو طالبان خواره شو ما کچ کړ هغه لس په لسو کې اوس دلته راشه یاره څه عجیبه سړی دی امام طحاوي الله څه کمالات و امتیازات و خصوصیات ورکړي. اوس اول مذهب والا حسن بصري داود ظاهري دویم مذهب والا امام مالک عبدالرحمن اوزاعي دریم مذهب والا امام شافعي احمد بن حنبل دا درې واړه راجمع کوي چونکې دلیل یو ده دی به راجمع کړي او د دې نه به تعبیر په قوم باندې وکړي فذهب قوم ذهاب کړی دی یو قوم بچی کله چې امام طحاوي وایي فذهب قوم نو ته به وایې چې مذهب اول مذهب ثاني مذهب ثالث درې واړه پکې راځي خو دا دوه خو پکې حقیقتا راغلي تر هغې اوبه پلیتېږي نه چې یا طبیعت بدل نه شي یا تغییر احد الاوصاف کې رانه شي. بیا به راشي د احنافو مذهب امام ابو حنیفه صاحب د قلیل و کثیرو فرق کوي په لږو اوبو کې نجاست پرېوځي علی الفور پلیتېږي او په ډېرو کې تر څو چې تغییر نو چې کله طحاوي شریف کې ستا مخې ته دا جمله راشي چې وخالفهم فی ذلک آخرون نو ته پوه شه چې دې نه احناف مراد خالفهم هم نه مراد دا مخکې علما دي اصحاب مذاهب دي مالکیان شوافی حنابله داود ظاهري عبدالرحمن اوزاعي حسن بصري دي او مخالفت کړی د احنافو هغوی به یې نه بس چې اوبو کې قلیل خو فور او کثیر چې تغییر په احد الاوصاف کې راشي. اوس دی دلیل څه ذکر کوي د باب اوله کې تر خالفهم پورې د دې دلیل اول روایت به راشي د ابو سعید خدري رضی الله عنه وایي چې نبي علیه السلام به اودس کړی د بیر بزاعه نه چا ویل قربان دا خو داسې کویه ده یلقا فیه الحیز
چې زنانه د حیض کپړې چې کومې وغورځوي هغه هم دلته پرتې وي پکې مردار سپي په دې کوی کې پراته وي خره چې مردار شي په دې یو ځای بل ځای پراته وي هغه هم دلته چې هوا او اوبه راوړي وي او هر قسم وچه ګندګي دلته پرته وي تاسو څنګه د دې نه وی نبی علیہ السلام وی ان الماء لا ينجس اوبه پلیتېږي نه دا د داود ظاهري مذهب هم ده دا د حسن بصري مذهب هم ده وی که لږې که ډېرې وی اوبه نه پلیتېږي دا حدیث یې راوړي چې تر څو پورې د اوبو طبیعت په خپل حال باندې پاتې رقت او سیلان او بله واوره مولانا صاحب مبارکه څه ناشنا خبره یې کړې دویم کې دا وایي دا روایت را روان ده ورپسې دا چې کوم روایت د ابو سعید خدري ده چا ورته ویل یا رسول الله تاسو چې کله اوبه غواړئ خلک تاسو ته د پیر ګزارانه اوبه راوړي مدینه منوره وه اوس باغات نشته صرف دوه باغه مدینه کې پاتې زاړه د ابوذر رضی الله عنه او د سلمان فارسی رضی الله عنه دا باغونه د کجورو پاتې نور نشته ویل صاحب دا پیر ګزار د بنو ساعده قبیلې باغ و په هغه باغ کې دا کوی وی هغې نه تاسو ته اوبه راوړي او چې هغه خو ګندون ونه کړي دا پخوا وخت کې به زنانه او غریبانانو چې محوره بیماري به راغله عارضه نسواني دا سړی کپړې به وې د یو ګز دا به یې ځان ته نیولې وې یو پیڅکه به یې د مخکې به ډېره یو شانه غریبي وه اوس خو داسې راغلی هغه چې شی ورته وایي مونږ ته یې نوم نه راځي مخدوم صاحب ته یې ووایه که اوس هغه شیان دي که نه پیمپر اوس خو داسې پیمپرې دي بیا زموږ د غریبانو ښځې چې کوم پیمپر اخلي په 1,500 روپۍ باندې او د مالدارانو د افسرانو ښځې چې کوم پیمپر اخلي هغه 12,000 13,000 15,000 کېږي هغې کې هر قسم داروګان دي چې جراثیم لاړ شي خوا او زموږ د غریبانو ښځې عمره اوس چېرته کېږي خاوند 6,000 تنخواهي مدرسه کې یا په جومات کې چې په 6,000 پیمپر واخلي دا نور اسباب دا ماکولات مشروبات داروګان انساني کساب ته چې ځې پرون یو راتورې وایي زه لاړم بېرته رالم 15,000 روپۍ رانه لاړې انساني کسابانو رانه واخلي ته به هغه پیمپر یې څنګه راوړې نو هغه کپړې به زنانه او غریبان ونیوې چې کومې زنانه به وینه ډېره وه بیماري نو دې ورځې به 2-3 کپړې بدلې کړي هغه به په ډېران واچولې یا به یې خپل ته یو ماشوم په ذریعه لفافه کې اچولې وې هلته به یې وې اوس سوال دلته دا پیدا کړي چې دا د حیض کپړې زنانو په خپل لاس راوړي دي کوی کې اچولي یو سوال دا پیدا کېږي چې مدینه طیبه کې چې د خلک مردار شوی د خلکو په خپله راوړی دي کوی کې اچولی 2 او چېرته سپی مردار شوی د خلکو په خپله راوړی اچولی 3 یا چېرته خلکو دسمات یې کړي دي هغه وچ شوي دي خلکو راوړي دي په بیلچو باندې دلته غورځولي 4 او که نه دا په کوم بله طریقه باندې راغلي نه حسن بصري د دې وضاحت کوي نه داود ظاهري د دې وضاحت کوي او نه دې خوا ته امام مالک رحمت الله علیه د دې وضاحت وضاحت صرف احنافو کړی څنګه یې کړی دی وایي صاحب دلته تا وایي رسول الله ورته ویلې چې ګوره ان الماء طهور لا ينجسه شی اوبه پاکې دي مطهرې دي دا په یو شي باندې نه پلیتېږي ولې ستا څه خیال دی صاحبه ستا په دې پیاله کې چې مچ پرېوځي تېر تویی سره د دې چې شرعن پاک د خو ستا طبیعت دی نه مني یو وړوکی کویی ده چې ټول قطر د هغې 6 ګزه شرعي او د هغې دغه دور چې کوم دم 6 ګزه او په هغې کې مردار سپی پروت دي اوبه یې ستا طبیعت مزاج مني باندې چې هغه اوبه راولې او دس بیا وکړي یا وڅښې یو منګک چې پرېوځي سړي طبیعت یې نه مني بیا چې جاري کې غټ او دسمات یې د حیض کپړه یې په وینو باندې لړلي او لامده یي هغه دې پراته یي هغه اوبه دې پاکي ته به یو 2 قدمونه شاته ورځې ته به دوی نه دا تپوس کوې اول به د امام واقعي خبره ورته کوي دلته به صاحب د کتاب تا ته د امام ابو جعفر طحاوي د ده استاذ ده امام ابو جعفر هغه نومېږي احمد بن عمران الحنفي د هغه نه یو قول ورته په واسطه د محمد بن شجاع سره رسېدلی بالواسطه وایي چې امام واقعي دا ویلي چې زه بیرې ګزا ته تللی ما په خپله باندې کتلی او دا د بیرې ګزا اوبه چې وې دا جاري وې دا ولاړې او راکدې اوبه نه وې دا مایې جاري وې بیا اهل حدیث مونږ پورې خاندي وړوکی کویی او احناف وایي چې کانه ماهو جاریا فی البساتین د دې کویو اوبه د مدینې باغونه پې باندې اوبه کول زما والد صاحب موږ ډېر واړه 15-16 کلو یو کور یې جوړ کړی و هغې کې کویی و د
د کوی نه څلور طرفه دا ځای پوخ کړی و، څلور طرفه خورې ورته ویلې دی جوړ کړي و، لاندې لښتي و، ګلان و، داسې سبزي دا پټي کې لږه سره د درس تدریسه به یې کله شوق و دا نو د کوی نه به اوبه راویستلې مونږ به واړه والدین مې والد صاحب د اخورونو کې جوړ کړي و دا ډیګې غوندې دې نه دا لښتۍ کې تی دا سبزي و ګلان به یې ټول په دې باندې وتول. دا جریان دوه قسمه ده، یو ته قدرتي جریان وایي کوم چې دا روانې اوبه دي، یو ته ویلی کېږي کسبي جریان. کسبي جریان دی ته چې دی په بوقو باندې راوباسي او په لښتي کې اړی او پټي ته ځي پټی پرې اوبه کوي. نو ته راته ووایه چې یو سړی یو پټی په اوبو د کوهي اوبه کوي، دومره اوبه وځي، د دومره اوبو وتلو باوجود به په هغه کوهي کې د ګندګۍ او د نجاست اثر پاتې شي. وکانه ماء جاریا فی البساتین، دا ماء راکد نه و، دا ولاړې اوبه نه وې، دا ماء قلیل نه و، دا ماء کثیر ماء جاري و. د مدینې خلکو به د بیرې بزدعه په اوبو باندې باغات اوبه کول او جریان کسبي و قدرتي لکه نهر دا واله ده یا دا بعضې ټولې بیلې چې راختلې دي اوبه یې روانې دي بغیر د ماشین او په روانو اوبو کې چې نجاست وي. دویم جواب مې درته دا کومه، رسول الله مبارک چې ویلي چې ان الماء طهور دا لږ تفصیل غواړي، اشاره قدرې به درته وکړم. دا سوال صحابه کرامو د آقا مدني نه هغه وخت کې وکړه چې دا څومره ګندونه چې وو دا به خلکو خوړونو کې اچول، خوړونه بره او د بنو ساعده قبیلې باغ په کنده کې و او د باغ په لاندې حصه کې دا کوهی و، دا کوهی کنده کې و، بره نه به اوبه پرې راغلې. نو په دې خوړونو کې خو خلک هر قسم ګندونه اچوي، حیوان مردار شیان دا خر سپی وړه تقاضا غټه خلک هلته کوي، د حیض کپړې ډېران. نو چې سیلابونه به راغلې دا اوبه به په دې باغ باندې راغلې، د باغ دیوال نه و، باغ لاندې حصه کې دا کوهی و، دا اوبه به دې کوهي ته راغلې، دې اوبو به ځان سره ګندونه راوړي، د کوهي په سر به داسې تاوېدل راتاوېدل چې باران او سیلاب به ودرېدل، دا اوبه او دا ګندونه به دې کوهي کې ولاړو داسې. نو صحابه به راولګېدل، دا هر څه به یې راوویستل، ښه به یې صفا کړه. د هغې نه پس رسول الله نه تپوس کوي چې قربان یو وخت به د ګندونو ډک و، اگر که موږ صفا کړې ده خو هغه څښه اوبه د دیوالونو سره د کوهي دیوالونو سره لګېدلي جذب کړي دي، نو چې کوم دا تازه اوبه پکې راښکوټېږي دا اوبه پاکې دي که نه دي؟ رسول الله وایي ان الماء طهور لا ينجس شیء، دا اوبه پاکې دي. وایي چې موږ خو دیوالونه ونه وینځل، دیوال وینځل کېږي نه، دیوال چې بره وینځي لاندې اوبه بېرته ځي که نه ځي؟ دیوال به په دې باندې نه قیاس کوي. اوس که دا ووینځي دننه شوړه پکې ووایي وابړی توی به یې کړي و د کوهي دیوال او هغه هم چې کچی چې څومره وینځي لاندې به بېرته دا اوبه جمع کېږي. وایي نه چې هغه مخکې ګندونه و هغه خرابې اوبه به یې جذب کړي. ګوره بحر الرائق والا څه وایي او فتح القدیر والا مسائل الآباء مبنیة علی الآثار، د کویانو مسئلې دا بنا دي په احادیثو باندې او مرفوعه موقوفه باندې، دا په عقل باندې نه. موږ به اثر پسې ځو، موږ به حدیث پسې ځو. جواب لږ قابل تفصیل ده، دا یو دوه بابه درته لږ تفصیل سره ووایم. دلته یو شیخ الحدیث صاحب راغلی د هغې ډېر تفصیل سره ویلی او زموږ د احنافو دغه یوه خزانه ده چې دې باندې ځان پوه نه کړو، بیا خو نور داسې کتابونه یا الله دا ټول محدثین